موږ ورته وایو چې دا اپریشن چې ته کوې ستا په نیت کې شک وینو، بیا هم موږ غداران بیا هم هغه څه روان دي. یعنی ریاست د پښتون کامه په هیڅ هم نه دی راځي. ریاست ستا تشخص نه مني، ریاست ستا شریعت نه مني، ریاست ستا وجود نه برداشتوي. که ریاست پښتون د ځان ګڼلی، زه به په کراچي کې هم ما داسې ژوند کوي لکه یو سندي او پنجابي چې کولی. نه ځوانان پرېږدي، نه دا علما کرام پرېږدي، نه ماجد پرېږدي، نه مدرسه پرېږدي، نه جنازه پرېږدي، نه غم پرېږدي، نه شادۍ پرېږدي. ستا د بربادۍ، ستا د غلامۍ دپاره چې هر څومره ظلم دی کولی شي دی پر تا باندې کوي. چې زموږ اصل مسله د واک او اختیار ده، د برابري ده د پنجابي سره. دا برابري خپل په وسایلو اختیار، د خپل سر او مال تحفظ، د الاټمنټونه چې شوي دي د دې الاټمنټو ختمول. عرب چچن به وزیرستان ته راتلو، دوی به دلته کیمپونه جوړول چې اختیار وله تا به زموږ په وطن کې دا د 2021 بال چې تا کم 40,000 دهشتګرد راوستو چې اختیار وه، بیا به دا دهشتګرد زموږ وطن ته چا راپرېښتي وه چې هر کله د داسې پالیسیانو اراده ده کړې ده چې د پښتانه د بربادۍ اراده کړې ده. بیا موږ په افغانستان کې لیدلي چې 40 لکه پښتون یا په شهادت رسېدلی دي، یا ګوډ سو، یا شل سو، یا په کروڑونو باز. بیا چې ده اراده کړې ده، بیا موږ خیبر پښتونخوا ولیدله، منځنۍ پښتونخوا پخوانۍ فاټا موږ ولیدله چې بیا نه د ده په زړه کې رحم سته، نه انسانیت سته، نه اسلام مني، نه قانون مني، نه آئین مني. بیا دی هیڅ نه مني. بیا دی دا ګوري چې د پښتانه سره زه ظلم تر څه حده پورې کولی شم. قدرمنو وروڼو، دا تاسو په دې ګواه یاست. آیا کم داسې ظلم دی چې د پنجاب استعماري قوتونه د دې کام سره نه دي کړي؟ کم داسې جبر دی چې د دې کام سره پښتانه سره د پنجاب مقتدرو طبقو حلقو نه دي کړي؟ حیرانه په دې یو، دا افسوس په دې راځي، دا خشم په دې راځي، دا پر ریاست ما بد اعتمادي په دې وجه ده. د آئین خبره در سره کو، د قانون خبره در سره کو، د پارلیمنٹ د بالادستي خبره در سره کو، دا میډیا او د عدلیه د ازادۍ خبره در سره کو، د سیاست خبره در سره کو، په دې ملک کې د انصاف خبره در سره کوو، د دې ملک د چلولو خبره در سره کوو. د دې باوجوده چې په دې ملک باندې وس حکومت، ستا ټوله بیروکراسي، ستا وزیران، ستا د فوج سربراهان دا هندوستاني مهاجر پنجابی دی. هغه دا حق لري، هغه دا حق لري چې په دې ملک بادشاهي وکړي. هغه په دې کار اخته دی چې دا ملک مات کا، تقسیم کا، وی و شادر په در کا، هر څه ور ختم کا. او زه چې د قانون او د آئین او د پارلیمنت خبره کوم، زه به هره ورځ راځم، زه به تا ته د وفادارۍ سرټیفیکټونه در کوم. قدرمنو وروڼو، خبره دا ده چې آیا ریاست پاکستان دا دومره بغض، دا دومره نفرت دا د پښتانه سره ولې لري؟ دا نن چې پر موږ باندې کومه دهشتګردي مسلطه ده، دا نن چې دا خبرې روانې دي وایي خیبر پښتونخوا و دهشتګردو ته حواله کوي، دا نن چې موږ د دهشتګردۍ په خلاف خبره کوو، ول ټکول، غدارۍ، فتوې، جیلونه، ورکېدل، پټېدل، دا هر څه چې پکښې دي،
دا پر موږ چا مسلطه که؟ عزیزانو په دې سر خلاصول پکار دي. په اتحاد او په اتفاق باندې تر هغو هېڅ هم نشي کولی چې اختیار په لاس کې ونه نیسي، چې اختیار وایي دا په پاکستان فوجونه به په افغانستان کې مداخلت کولی، چې اختیار وایي عرب چچن به وزیرستان ته راتلو، دوی به دلته کیمپونه جوړول، چې اختیار وله تا به زموږ په وطن کې دا د 2021 بال چې تا کم 40,000 دهشتګرد راوستو، چې اختیار وای بیا به دا دهشتګرد زموږ وطن ته چا راپرېښتي وای. نن عزیزانو که دهشتګردي پر تا مسلطه کوي، د پنجاب واکدار یې مسلطه کوي، ته هېڅ نسې ویلی. اوس د ریاست منافقت ته ګوره چې دا مشرانو به ویلې چې دا دهشتګرد مه راوله، په افغانستان کې مداخلت مه کوه، جمهوري حکومت پرېږده هلته، دا 40,000 کسان چې ته راولې دا مه راوله، چې دا پښتنو پاڅونونه کول د دهشتګردۍ په خلاف به درېدل. عزیزانو ستاسو تر مخ دي هغه حالات ولم ول، ټکول هم ول، پورته کېدل هم و، FIR هم وی، فورت شیډول هم وی، 3MPO هم وله، په ECL کې هم نومان ول، او بله خواته چې بیا نن کوم صورتحال دی. اوس ته ورته وایې اوس چې بیا نامنیاد اپریشن کوي، موږ ورته وایو چې دا اپریشن چې ته کوې ستا په نیت کې شک وینو، بیا هم موږ غداران یو، بیا هم هغه څه روان دي. یعنی ریاست د پښتون کامه په هېڅ هم نه دی راځي. ریاست ستا تشخص نه مني، ریاست ستا شریعت نه مني، ریاست ستا وجود نه برداشتوي، ریاست ستا ملکیت نه مني. په غلطي کې ځان مه وسوئ، په دا کې ځان په غفلت کې مه اچوئ. که ریاست پښتون د ځان ګڼلی، زه به په کراچي کې هم ما داسې ژوند کوي لکه یو سندي او پنجابي چې کولی، ما به په پنجاب کې هم دغسې ژوند کولی لکه یو پنجابی چې هلته ژوند کوي. ما ته به هغه بنیادي شعري حقوق تا په پنجاب کې راکول، تا به په سند کې راکول. زه دا به درسره ومنو چې زما په وطن کې خو دهشتګردي ده. نن عزیزه تاسو د څه خلاف ناست یاستئ؟ د دهشتګردۍ په خلاف ناست یاستئ، خو د دې ریاست هغه پالیسي هغه پروپیګنډا نن ته څه ثابته کړې؟ دهشتګرده. ستا ملا دهشتګرده دی، ستا دا سیاسي دهشتګرده دی، ستا قبایلي دهشتګرده دی، ستا د ملا دا پټکی د دهشتګرد پټکی دی، ستا د قبایلي شمله د دهشتګرده شمله ده، ستا ژبه د دهشتګرده، ستا اولیه د دهشتګرده. دا دهشتګردي خو زه شکار یمه. که د دهشتګرده یو اولیه وي، که د دهشتګرده یو خوی وي، هغه د ریاست پاکستان چې کم واکداران دي، د پنجاب کم مقتدره طبقې دي، هغه د دهشتګرد شکل هغه دی. نه بچیان پرېږدي، نه ماشومان پرېږدي، نه سپین ږیري پرېږدي، نه ځوانان پرېږدي، نه دا علما کرام پرېږدي، نه مسجد پرېږدي، نه مدرسه پرېږدي، نه جنازه پرېږدي، نه غم پرېږدي، نه شادۍ پرېږدي. ستا د بربادۍ، ستا د غلامۍ دپاره چې هر څومره ظلم دی کولی شي دی پر تا باندې کوي. قدرمنو عزیزانو دا شکر الحمدلله د دشمن ماته نن په دې کې ده. نن زموږ علما کرام ستاسو تر مخ ناست دي، نن زموږ مولمات سیاسیان ستاسو تر مخ ناست دي، نن زموږ قبایلیان ستاسو تر مخ ناست دي،
د یوه په خبره کې هم تاسو موږ ته دومره تضاد هم نسي راښکاره کولی. نن خبره واضح ده چې هر یو انسان پر تقریر باندې درېږي، هغه د ریاست د جبر خبره کوي، هغه د پاکستان د پنجابي استعماري ریاست د استعماریت خبره کوي. زیات په دې کام کې یو څوک نه دی پاته سوی چې هغه د پنجابي استعماري قوتونو د دې رنګه، د دې تعصبه، د دې ظلم او د دې هغه څه ورته وایي موږ بیانولی نو څه الفاظ ورکو، د دې د وحشته نه وي خبر. اوس خبره دا ده، خبره را لنډومه. محترم محمود خان اڅکزی صاحب په خپله وینا تاسو ته کوي. خبره په دې را لنډو، موږ په هر څه زیاته خبر یو. تر دې لوی اتفاق اتحاد جرګه بله نسته چې دا نن دلته کوم خل ناست دي. هر ګوند ناست دی، د هرې پښې، د هر خیل، د هر ځای سړی ناست دی، د هر علاقې سړی ناست دی، د هر طبقې سره تعلق لرونکي خلک ناست دي، بلوچ هم ناست دی، هزاره هم ناست دی. دلته زموږ یو پنجابي خور چې د دې ځای سیټلر د هغه هم ناسته ده. دا لویه جرګه ده. راسې فیصله وکړو، راسې دا تحریک وچلو، کور په کور وګرځو، کلی په کلی وګرځو، مدرسه په مدرسه، جماعت په جماعت، سکول په سکول، یونیورسټۍ په یونیورسټۍ وګرځو. راسې د دې کام سره سر خلاص کو، راسې دا کام را بیداره کو، راسې یو داسې سیاسي ماحول جوړ کو، یو داسې تحریک راپورته کو چې سبا موږ دې کوټې ته یا اسلام آباد ته راځو، بیا له موږ سره لک نه، دوه نه، بیا له موږ سره 10 لکه، بیا له موږ سره 20 لکه خلک داسې په دې کاروان کې ګډ شي. مشران کېدای شي نشي تللی، پارټیانې ناستې دي. زه د ځان له خوا دا قول درسره کومه، د دې وطن یو جماعت ته، یوې مدرسې ته، یو سکول ته، کالج ته، یونیورسټۍ ته، یو کلي ته زه ډېر معتبره نه یم. زما هېڅ حیثیت نشته، د دې قام حیثیت دی، د دې پښتنو حیثیت دی. زما سر په دې لوړېږي چې خپل له قامو خلکو سره په خاوره کې کښېنم او د دې تحریک دپاره، د دې را روان کار دپاره چې دا مشران بې ټاکي، د دې کار دپاره د دوی سره سر خلاص کړو، یو سیاسي ماحول جوړ کړو. له موږ سره خالي اوس د یو شي کمې ده، موږ هم منظمه سو، هم اتحاد سره وکړي، هم اتفاق سره وکړي، هم سره پوه سو. موږ به خالي د هغه ورځې تعین کوو، موږ به خپل صفونه خالي برابرو، موږ به په هغه ورځ باندې چې په کومه ورځ اعلان کېږي، په هغه ورځ باندې به موږ هر څه پرېږدو. موږ به میدان ته د راوتلو خالي تیاري پاته ده، دې میدان ته به موږ راوځو. زما دې مشرانو ته تجویز دا دی چې راسئ په دې ټول وطن باندې یوه دوره وکړو، د دې ټول وطن کلو ته لاړ شو، چې وس مرسي هر کور ته لاړ شو، سیمینارونه وکړو. اول سر کې دا وکړو چې په دې هره ضلع کې یو ډېره لویه جلسې چې د دې سیاسي پارټیانې چې دلته عوامي نیشن پارټي د موږ به خواست وکړو چې ایمل ولی خان صاحب راسي، جمعیت علماء اسلام به موږ خواست وکړو چې مولانا صاحب محترم فضل الرحمن صاحب دلته راسي، او دغسې به موږ د جماعت اسلامي والا زه خواست وکړو چې د هغوی اکابرین راسي، په دې ټولو ضلعو کې راسي، په کار جلسې وکړو، مظاهرې وکړو، د دې ټولو علاقو دورې وکړو، سیمینارونه وکړو. سیمینارونه مولوي صاحبان ناست دي، د مدرسو وارثان دي. موږ به دوی ته خواست وکړو چې په هره مدرسه کې په کار دی په دې موضوعات څه موضوعات دي. زموږ په وطن کې امن، زموږ واک و اختیار. مولانا نورالله صاحب ښه تقریر وکړي چې زموږ اصل مسله د واک و اختیار ده، د برابري ده د پنجابي سره. دا برابري خپل په وسایلو اختیار، د خپل سر او مال تحفظ، دا الاټمنټونه چې شوي دي د دې الاټمنټو ختمول، د افغانستان سره د 2.5 اربو ډالرو چې زموږ کوم تجارت دی، دا تجارت د دې حواله باندې راسي په ټولو مدرسو کې، په ټولو جماعتونو کې، په سکولانو کې، په یونیورسټیانو کې، زموږ په خپلو دفترونو کې، په هر کلي کې راسي سیمینارونه دورې وکړو. نو دا زما یقین دی، دا زموږ باور دی، دا زموږ ایمان دی چې دا توره ورځ چې پر موږ باندې کومه را روانه ده دا به تر دې سخته وي، کمه به نه وي. نو که دا موږ راګرځو د دې دپاره په کار دا دی دا صفونه په دې ترتیب باندې سر برابر کړو
زیاته نه په سیاسیانو کې اختلاف شته، نه په زیو په خیل کې اختلاف شته، نه په پښتانه کې دا تاثر پاتې شوی دی چې پښتون زیاته اتفاق نه سره کوي.